نه مونځ دومره غټ فرض دی چې دا د قرآن نه مخکې شي. دا د مجوسو خبره ده چې زمونږ ملایان چېرته صلات راشي مونځ دې مراد دی، ستا هغه پلار به دې ثابت کړي قرآن نه. هغه څوک چې غواړي ګټه د آخرت، یعنی دنیا کې خو لازمه خبره ده، دنیا بم ګټي، کاروبار بم کوي، تجارت بم کوي، دا خو لازم دي، دا ګوره فرایض دي، دا د مانځه نه زیات فرض دي چې په دې خبره ځان پوه کړي. تجارت، دنیا ګټل، پیسې ګټل د مانځه نه غټ فرض دي. دا خو د ملا فلسفه ده چې ملا دا جوړه کړې ده چې یاره جي قیامت کې به اول مونځ تپوس د مونځ کېږي. دا هېڅ ثبوت د دې خبرې نشته. نه مونځ دومره غټ فرض دی چې دا د قرآن نه مخکې شي، دا د الله تعالی د نورو احکاماتو د ایمان نه دې مخکې شي، د عدل نه دې مخکې شي، او د عدم ظلم نه دې مخکې شي، د الله تعالی 1 کروڑ یا 1 کرب احکام دي ټولو نه دې دا مخکې شي. دا بھول دی، دا د مجوسو خبره ده، دا د اسلام خبره نه ده. په کرونا کې روغ روغ زړي مړه کړل، په کرونا کې روغ روغ سړي خلکو مړه کړل، په الله یقین وساته چې روغ خلک یې مړه کړل. په قطر کې زما یو ملګری و، الله په دې ګواه دی چې تر څو پورې هسپتال کې هم چې ما سره غږېده او چې روغ و چې مړ شي، چې نن هم نشته او مقل ته یې چېرته سوړه کې نه ایست. او خلکو سره دا غم یاره جي بیت الله کې جمع ونه شوه، ته په شرمونو شرمې خلک یې مړه که تا سره د مانځه غم دی چې په بیت الله کې مونځ ونه شي. پیغمبر علیه السلام ژوندی و، 2 درې مونځونه یې ونه کړل. ویل چې دا اسلام دا حکمونه د الله ضروري دي، مونځ ضروري ده. مونځ خو یې ډېر وړوکی حکم دی، په قرآن کې د ټول مانځه یو سړی چې پیدا شوی دی تر مرګه پورې دی د مانځه نه دی خلاص، د ده مونځ نه لنډېږي. یاره چې که بیا اودسه سړي مونځ وکړو بیا منځ کې ورته رایاد شو څه شی به کوي، یاره مانځ کې ډېرې مسلې دي او 1 کالو پورې دا یو مونځ دی نه لنډېږي. داسې پکې ته نن ایستی چې